حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنہ سره عبد الله ابن جعفر دا یو کسو دام صحابي دي دا درې کسان په لار باندې روانو حج ته وایي چې یو څاروي باندې توخه اچولې و د دنیا مال یې پې اچولی و چې کله دی آرام کو او سترګې ورغلي دي هغه څاروي چېرته تښتېدلی دی مال یې ټول تښتولی دی ټول مال هغه څاروي تښتولی دی ګرځېدل لا ګرځېدل ډېر وګرځېدل څاروي یې پیدا نه کړ او لوږه لګېدلې وه چې جي روان حج دی یو دا به څه چل کېږي ویې کتل یو وړه غوندې خیمه ورته ښکاره شوه وایي هغه خیمې ته چې ورنږدې شو ویې کتل یوه کمزورې غوندې ابۍ پکې ناسته ده وایي ابۍ ته وایي ابۍ موږ درتلی شو هغه وایي راځئ بچو دا حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما د نبی علیہ السلام نوسی دي چې د دې په باره کې نبی علیہ السلام فرمایي سیده شباب اهل الجنه دا حسن و حسین دا د جنت د نوجوانانو سرداران دي شوق سره سبحان الله وایي د جنت د نوجوانانو سرداران د ابۍ خیمې ته ودرېدل ابۍ زموږ نه څاروي روک شوي دي په هغې باندې مالو د حج دپاره د حج دپاره مالو او هغه څاروي روک شوي دي که موږ له دې سره کړه او ورته وایي بچو تاسو اهل بیت یې تاسو د پیغمبر نوس یې تاسو نه زما جانم نه دی من خو دلته یوه چیلې ولاړه ده او هغه هم اوچه ده دا چیلې ولاړه دا هم اوچه ده او پې نه کوي نو دا حسن و حسین ورته ابۍ که دې خوښوي دا چیلې ذبحه کې نه زموږ دپاره دا چیلې راله حلالې نه د ابۍ ورته بچیا دا زما د خاوند ده او که زما خاوند خبر شو چې چیلې مې حلاله کړې ده نو په دا سپین سر به مې وباسي نو زه به بیا څه کوم حضرت حسن و حسین ورته وایي د الله د رضا دپاره توکل وکړه ورته ووایه اهل بیت راغلي د محمد رسول الله ټول ووایه صلی الله علیه وسلم مبارک نوسي راغلي او د نبی علیه السلام د نسو په باره کې درته څه چې وایي فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي چې خوب یې ولیده نبی علیه السلام یې خوب کې ولیده چې خوب کې ورته ولیدل نبی علیه السلام مبارک تپوس کی د فاطمه نه فاطمه ولې خفه ولې خفه د الله رسول نه مخفه بابا جان نه مخفه نبی اسلام دغه ټیم کې د دنیا نه تللی دی نه مخفه نه خفه ښکارا کېږي خفه نه نبی اسلام مبارک وي څه د بابا جان 3 ورځې وشوي مسلسل 3 ورځې وشوي ما څه خوړلې د لوږې د وجې نه د لوږې د خفګان د وجې نه وایي چې کله راپاڅېده نبی علیه صلات وسلام مبارک فاطمې ته په خوب کې ووایي وایي فاطمه چې راپاڅې نو روژه ونیسه او انشاءالله دا روژه به ته ما سره په حوض کوثر باندې بره ماتې د مرګ جون هېڅ پته نه لګېږي دا اختر در باندې راغی نن ناستې پته نه لګېږي چې زه به په دا ممبر ناست یم که نه پته به نه لګېږي چې تاسو په دا جومات کې به ناست یې آینده اختر که نه نبی علیه صلات وسلام مبارک وایي فاطمې روژه ونیسه او انشاءالله الرحمن راځه په حوض کوثر باندې به ماتې فاطمة الزهرا چې کله د خوبه راویل شوه زر زر کار شروع کړ کار یې ختم کړ چې کله کار ختم کړ علي ته نه تپوس کوي فاطمې ولې دونه زر زر لګې هغه ورته ما سره وخت لږ د توجه غواړم ما سره وخت لږ د زه ځمه چیرته روانه زه ځمه د مو ستا جدایي ده وایي علي رضی الله تعالی عنه پوه شو چې فاطمه ته څه چل شوی دی بس زما ستا دې پورې زندګي وه وایي چې کله راپرېوته حضرت علي رضی الله تعالی عنه فاطمې ته سر ته ناست زنکدن دی وایم بچي حسنین کریمین راله نبی علیه صلات وسلام مبارک موسی راله او مور ته وایي مورې ته ولې خفه یې مورې په تا باندې څه چل شوی دی بچي دي او د لوږې دا عالم دی چې د بچو دپاره په کور کې خوراک نشته ستا په کور کې څلور ترکارۍ پرتې دي نن د نبوت په کور کې د لوږې نه دا عالم دی چې د پیغمبر په کور کې د کربلا میدان جوړ دی د ما محترمو د موږ مور باندې څه چل شوي دی او ته بچو په دنیا کې خو موږ نارو والا زندګي تېره کړه علي ته وایي علي تا نه یو خبره غواړم یو خبره کوم علي ما تا نه په دا ټوله زندګۍ کې څه نه دي خوښتې تا ته پته د علي تا ته پته د علي چې په موږ داسې وخت هم راغلی چې نبی علیه صلات وسلام مبارک زما دروازه وډبوله نو ما ته وی چې فاطمه ورکوله کا نو ما ورته بابا جان یوازې که نور در سره څوک دي ما ته ولې دا تپوس کوې ما ورته بابا جان زما کپړې شلېدلې دي کپړې مې شلېدلې دي اندامونه مې ښکاري نو اول د نبوت دا صادر راکړه چې د ځان نه توکم د کور کې د فقر دا عالم ودمم ما داسې زندګي م تېره کړې ده علي خو ما تا نه مطالبه نه ده کړې علي تا ته یاد شي چې د لوږې د وجې نه ته کله د الله اکبر اواز په مسجد کې وشو 4 ورځې د لوږې نه چې کله زه په مصله باندې ودرېدم ته د کوره وتې زه د لوږې نه په دغه مصله باندې راپرېوتم او تا په لاس کې اوچته کړم ته رانه تپوس وکړه فاطمې ولې ما درته جواب کوي ما څه نه دي خوړلې د 4 ورځو لوږه ده وغیره وغیره ما تا نه څه غوښتي نه دي خو یو خبره کوم علي زما دا بچي حسنین چې ته بل واده وکړې نو 29 ورځې د بلې ښځې سره تېروه خو یوه شپه د دې حسنینو کریمینو سره کوه
29 ورځ د بلې ښځې سره کوه خو یوه شپه د دې د محمد رسول الله د نوسو سره کوه دې سره سم نه دا زما بچي دي په دنیا کې ډېره لږه صرف دا نه غواړم وایي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې د دنیا نه وفات شوه حسنین کریمین ماشومان دي او ناست دي سر ته د مور جاړې مورې ته ولې خبرې نه کوې مورې ته ولې جاړې ای د محمد رسول الله امتیانو تاسو ته وایم دا حسنین کریمین مور ته ناست دي مورې ته ولې جاړې تاله څه چل دی دی ورته وي بچیا مور دې د لوږې نه د دنیا نه لاړه مور دې د لوږې نه د دنیا نه لاړه دا ماشومان ورته وي مونږ څه وکړو مونږ کجورې وړو د بار نه مورله هغه ورته د کجورو نه وقت تللی دی د کجورو نه وقت تللی ده نن ما ته فاطمې وویل چې دا فاطمې روجنې ولې و د نبي علیه صلات وسلام مبارک سره په حوض کوثر باندې ماتي د پیغمبر په کور کې دا عالم دا حسنین کریمین چې حج را روانو ابې ته وی ابې اخري خبره کوم ابې د الله پر رضا باندې دغه وکړه زما رب ډېر غیرتي ذات دی مونږ ډېره لږه تنده تېره کړې ده لیکن زما رب ته دا لږه تنده محبوبه ده هغه ابې ورته وي د خاوند نه یېرېږم لیکن دا چیلې بوزې ذبحه کې وی هغه چیلې چې حلاله کړه زما محترمو او دا حسنین کریمین چې کله حج لراله واپس چې حج لراله چې کله کور ته د هغه ابې خاوند راغی ورته وي هغه چیلې څه شوه ورته وي هغه خو یو 2 کسان راغلي وو 2 نوجوانان راغلي وو د محمد رسول الله نوسي اهل بیت راغلي وو هغې له مې ذبحه کړه ورته وي تا ته چا وي چې ذبحه کړه تا ته پته نه ده چې زموږ په کور کې د فقر عالم دی هغه وي قسم دی ما هغې وي چې الله به د دې بدله په ډبل درکوي ما ته وي ما لږ بدله نه ده پکار اوس چې په دا سپین سر دی د کوره وباسم څه دی خیال دی اوس د نبی علیه السلام نصوص سره دا کړل ما وی قرباني عام قرباني نه چې دا قرباني نه عام قرباني انسان د الله په ذات باندې قرباني وکړي د الله په ذات باندې قرباني وکړي نو سم خیال دی ما محترم وی حسنین کریمین چې حج لاړه وی په دغه زمانہ قات راغی او چې کله د ابې مدینې منورې ته راله نو چې وی کتل حسنین کریمین یو حضرت حسین رضی الله عنه هغه ابې ولیده و چې څنګه ابې ولیده ورمنډه کړه توجه غواړم اوس الله بدله ورکړي په دنیا کې ابې ته وي څه کې دلته وي زمونږ په کلي کې حقات راغلي او زه دلته راغلی یم ځان له د رزق دپاره ګرځم ډېره زیاته لوږه ده اوس دا حسن رضی الله تعالی عنه حسین دی وکتل چې یار ابې باندې خو اوس د فقر عالم دی هغه وخت کې هغې سره خلکو به محبت کو د پیغمبر اهلو وی 2000 چیلې ولا مقابله کې ورکړې 1000 چیلې ولا حضرت حسن ورکړې او 1000 ولا حضرت حسین ورکړه وسره 1000 دینار ورکړه ورته وی مونږ سره چا درېم مرګرو عبد الله ابن جعفر هغه هم نرسه ورته وی حسنین مونږ له 2000 چیلې او 2000 دینار راکړه کله چې عبد الله ابن جعفر لاړ هغه ورله چې دا وکتل په مقابله کې 2000 چیلې او 2000 دینار ورکړه ټول 3000 چیلې او 3000 دینار شو دا کنده کې کور ته راوړکړي خاوند ته نه تپوس کی وی خزي د څه د پاره اوته وي دا دونه چیلې د چا راوسته هغه ورته تا ته یاد شي چې د الله په نام باندې مونږ یو کمزوري چیلې حلاله کړې وه د هغې چیلې په بدل کې الله تبارک وتعالی 3000 دینار او 3000 چیلې راکړې د ما محترم सलाम